عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ځل ناستو، یو سړی ول راغی وی صاحب دا دیم ډېر مالدارو، وی دا جیلانی چې ورته وی دا اصل کې گیلان دی، گیلانی دی، دا په دې دغه کې بغداد کې او په دې عراق علاقه کې یو خار دی، خو عرب خو گاف نشي استعمالول، نه هغه گاف ته هغوی جیم وی، هغه جیلانی ورته وی. نو دې یو ځل ناست دی، یو نوکر ول راغی وی پاکشته کې ستا بلا بحری بیړه کې چې څومره مالو، نو کشته غرقه شو. دی وی الحمدلله. نو لږ ساعت پس بیا سړی ول راغی وی صاحب کشته بچ شوه، طوفان پہ راغی، مونږ خو یې واوړېده خو نه بس بچ شو، مال دې بچ شو. نو دی بیا وی الحمدلله. نو چې درس اخلاص کنو شاگردان، دا ډېر لوی عالم وګورئ عبدالقادر جیلانی رحمت الله، محض صوفی نو، ډېر لوی عالم، یو تفسیر یې لیکي تفسیر جیلانی په شپږو جلدو کې، او ډېر لوی زبردست عالم دی. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مسلک هم دا هغه مذهبي دی. نو شاگرد ته تاسو که درس تاسو وی صاحب وی چې مونږ چار اصلي ته وی چې کشته غرق شو، بیا دې مې الحمدلله. او چې به وی چې د غرق کېدو نه بچو، بیا دې الحمدلله. نو په غرق کېدو د خدای ثنا وي، په پیدا کېدو د خدای ثنا وی نه، ما په ثنا په دې نه ده ویل. وی چې دراله اطلاع راکړه چې کشته غرق شو، نو ما خپل زړه ته وکتل، زړه مې د کشته په خپه دی او کنه دی خپه، نو مې نو خپه، لمه مطمئن و مطمئن اس قسم خپنو، او لکی میں داشی پروتو کہ اللہ خوستا مالو تارا کڑے لال کنا. اخیرت ہونے دی تلی دنیا لالا کنا، اخیرت تلال نو دا تبید دا انسان دا پار، نو مانا خو اخیرت نہیں تلی، مانا خو دنیا لالا، او دا دنیا را کڑے تاو تارا واغشتا، نو با پاکی سری. اس ما سره یو صادر دا چا امانت پروت تے، او مالا غسالی راغی و غسادر ایران پور تکو، نو دا پیورسی ولی خپا کیگا. خو پردی شیو راغ را کړیو او ماته سموده فایده واغشته، واپس را نه واغشته، خبر اخلاص شوا. نو لکی میں سوچو کنو خپاو پسې نو ما وی چې الله دا مال خو تارا کړو او تارا نه لکی میں دا پروتو او دا مال تارا کړو، دا مال خو تا واغشته، نو زما پکې سړي ولی خپه کېږم. نو ما پدې دا الله حمد وی چې شکر دې خدای چې دا مال لکه شي پسې خپګان نشته، حمد شکریا ده الله. چې بیا غالک راغی او راته وی چې هغه د مال کشته بچ و دا وړېدلونه او مال دې محفوظ شو. نو بیا ما خپل لته وکتل، چې زړه ته مې وکتل، نو زړه کې مې ډېره خوشحالي نه وه په کشته بچ کېدو. ما وی خو واقعي د دنیا د اعمال خو د ډول او زیب و زینت ته که غرق وانو خبا و سریه د سوکینا او د سوچونو فکرونو به اخلاصم، او دا سره پیدا شو. نو دا بیا به سوچ او فکر کوم د دې زکات او د دې خیرات او صدقه او دا بس کم دې एकदम او څوکیداری او سو نو لکه مې اړو دا سوچ ور پسې نو پدې پیدا کېدو مې په لکه اړو خوشحالي رانه اړو فکر رانه مې الحمدلله خدای چې دلته مې طرف ته متوجه نه ګوره مسلمان بداسي کمال ولا راضی هم بد الله حمد ادا کوي، کمال ته هم بد الله حمد ادا کوي. مال راغی دا بس خوشحالی ده خبره ده الله حمد ادا کا، کلال و درسو کینه اخلاص شو، قص اخلاص سره. یو ځل دې په خپل یو واقعه د ذکر مې وکړ، یو واقعه درته دې خپل یو واقعه وای د کلی نه وتم، طالبي مې کوله، علم مې زده کاوه. وی دریاب په غاړه دجلې په دریاب روانم زم لاړم یو ځای کې یو استاد نه مې علم زده کاوه. وی پیسې را سره خلاص شو. نو پیاده سفر یې کلی ته وطن ته واپس نشم راتلی. نو هلته کې د دریاب په غاړه یو بوټی و د میوې، نو زه به تلم هغې نه به مې یو میوه راوشکوله، په هغې به مې خپله ګزاره کوله، او کله به مې د هغې پاڼې راواغېستې په خوله کې به مې وچوپلې، په هغې به مې خپله ګزاره کوله، او اوبه مې راغېستې بس او مې څکلې. نو یو ځل لاړم، وی چې ورلم نو وی هغه میوه د ما نه مخکې چا شکولې وه، وی اوږې رالم واپس، نار نوریم واپس رالم.
چې واپس رالم جمعات ته ننوتم وګېمه وې دې کې یو سړی راغی جمعات ته راننوت یو میلمه او یو غټه کاسه ورسره د خوراک ډکه ده غټه کاسه ده هغه د پولو د چرګانو د خوراکونو ډکه ده وایي چې دې راغی او هغه بینې په مو لګېده نو زما ورته سترګې نیغې کړې زه خو وګېومه سړي زه ولیدم چې دې خوراک ته مو کتل خو هغه د جومات یو ګوټ کې کېناسته وه خوراک خوري او ما ته یې اواز راکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره وایي ما وی چېره بس تمه دې وکړه ورځم نه مې چې نه بس مهرباني خو داسې ومه چې نوړی هغه اوچته او په خوله کې لاړې ورته زما راځي شون په هغه وي او په خوله کې ورته لاړې زما راځي خو ټینګ شومه هغه بیا راته وایي چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره مې چې نه خورم وی په هغه باندې وی پیښ شو چې دا سړی څه ضد نیولی دی او نور خیړه کېږي وګېد را پاسېد او قسم یې راکړه چې ستا دې قسم یې چې ډوډۍ به را سره خورم وی ور پاسېدم وی ډوډۍ مو سره شروع کړو چې ډوډۍ مې شروع کړله وی ما ورته چې مېلمه ته څوک یو د کم نه نه رالي وی یاره زه خو د جیلان یم او یو بوډۍ ښځه ده هغې را لېږلې مه چې زما زوی دی د علاقه کې ورشه د علم طلب پسې وتر عبدالقادر یې نوم دی عبدالقادر جیلاني او را لې 12 شرپې راکړه چې دا به هغه له ورسې نو هغه هلک پسې وګرځېدم خو پیدا مې نه کړ نو ډېر اوږې شومه نو د نیمې شرپې مې دا خوراک ځان له واخلي چې زه دا به اوس وخورم نو زه به کلي ته ځم واپس چې موړ خو شم که نه عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وایي مې چې هغه هلک خو زېمه ور روزي به خدای درکوي د دنیا یو مثال دی یو سړی وایي جمعات ته راننوت په دې جمعات کې د څلورو ګوټونو کې 4 کسان ولاړ دي یو هغه ګوټ کې ولاړ دي یو هلته ولاړ دي یو هلته ولاړ دي یو هلته ولاړ دي خپل عبادت کوي نو یو جینۍ راننوته هغه جینۍ سره یو کاسه ده او خشته ښکلې جینۍ ده او یو کاسه ورسره ده او په هغې کې غوښې دي او هډوکي دي پکې او سامان دی د یو هلک له ورغې هغه ورته هډو ګوري نه او دی ورته کاسه دقسې نیولې چې دې نه څه وخوره هغه ورته بلکل ګوري نه نظر ورته نه کوي کله ورته دا جینۍ مخکې تاوي کله یو طرف ته کله بل طرف ته مینت ورته کوي چې خدای دپاره ما دا راوړې ده او ته مهرباني وکړه دې نه خوراک وکړه هېڅ کتل ورته نه کوي اخره کې چې ډېر منت زاري ورته وکړه نو هغه سړي د هغې نه یو هډوکې راواغېسته هغه هلک او ویې خوړه او چې هډوکې یې راواغېسته نو دا جینۍ پې پرې مخ وویشته بیا او دا هلک وایي چې زه ورته اوس نیغ ګورم چې مخ ورخ کې راته زه ناست یم او لاړی غله پکار دا چې دا خوانچه دې لومبۍ ماله راوړې وه او په دې سوچ کې مه چې هغې نه خوري اوس به یې ماله راوړي ځکه ته انکار کوي او راضي کوي یې ماله به یې راوړي خو یې ماله نه راځي زه ورته نیغ ګورم چې اوس په ما به رحم راشي او ماله به راوړي او چې هغه هډوکې رالي دا ښځه پې ولي چې بل هډوکې اوس ګاري بیا پې دا ښځه ولي بیا وی زه نیغ داسې لږ ورنږدې شوم چې ماله به یې ورسره وړي وی زه یې په ځای پرېښودم هغه بل له لاړه جینۍ وی چې بل له لاړه وی هغه ورته هډو ګوري نه خوراک ته ګورل دي جینۍ ته ګوري او دا جینۍ لګیا ده هغه راضي کوي چې دا دې لږ وخوره که نه شابه ډېر ښه خوراک دی ورته مهرباني وکړه خوراک دې وکړه خو چې ډېر یې مجبور کړه نو هغې هم دا چل شروع کړه هغه بل هلک چې هډوکې به یې راغېسته غوښه به یې ترې خوړه نو په هډوکې به یې دا جینۍ ویشته وی زه ورته هسې لږ نور هم نږدې شوم چې دا ماله ولې نه راځي هغې ته نه خوري او دی په زور رضا کوي او زما وتړه شوې دي ماله نه وی خیره 3 لم ورغې 4 لم وی اخره کې ماله جینۍ راله وی چې ماله راله وی زه خو ته اوږې مومه وی ما ته وی چې خوره که نه نو ما وی چې د دې ځای به دا رواج وي نو چې نه به خوري او په زور به رضا کوي نو ما داسې خوا دې خوا کړي ما ته چې خوره که خورې ډکېږي خوره ګنې زم ده نه ته خورې وخوره ډکېږي نو وخوره او که نه خورې زه دنه لاړمه نخرې دې شروع کړي کله یو خوا ګورې او کله بل خوا ګورې مې چې واقعي که دا جینۍ ورته خورم بس نو ما یو هډوکې راواغېست وایي چې راوامې غوښه مې ترې وخوړه نو ما ویل به دا رواج وي چې خوراک خورې نو په هډوکې به هغه انسان وړي نو وایي هغه هډوکې مې اوچت کړه او دا جینۍ مې پرې مخ وویشته وایي چې په مخ مې وویشته وایي هغې هغه کاسه کېښود او په ما د پاسه راونښته خدای دې بې خو باسه زما دله ډوډۍ راوړو ته ما په هډوکې ولې دا څه کوې وایي ما ته وایي چې زه څه خبر وم چې دا بره د علاقې رواج یې هغې دا چل کو
نو مام دا چل شروع کوي خدای دې بے قواسه د دنیا ما اجینه راته وي د دنیا ما دا سلور علما نه خپدي رضا کومه نه رضا کیږي او ته خو هغه دې ردی شیشو تا غشتهو او خلینا دیو ته لاړې بيدلې ستاره دا کولو تاجد دې ته خوري خوراک دا کېږي ډک شګني برابروم دې حقیقت هم دا دی ګور الدنیا ملعونه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اگر دنیا یہ سړی نه آخرت یاری دا وی د خدای نه ډیره زیاته لري دا لعن عبد الدرهم والدینار نبی علیہ السلام فرمائی جس کم سړی دا پیسو پسې انخته دی ولله ير دی او کمبل پسې انخته دی او مال پسې انخته دی دا وی په در د خدای لعنتی نو دو قسمه دنیا میں بیان کړه ما درته وی دنیا ګټل د دنیا مال جمع کول او خان غشتل لسونه غشتل ځان له کور جوړول ځان له جیداد دا من نه دي حرام نه دي خو یاره چې الله غافل نه کې رجال لا تلهيهم بيع ولا ذکر څنګه دي تجارت ولا بيع عن ذکر الله الله نه بنا غافل کېږي او کما او ما وجه طلب د کسب حلال فریضه بعد الفریضه لیکن کما دنیا چې هغه الله نه تا غافل کړي او منذر نه پاتې شي او الله دې يرشي او آخرت دې يرشي دا خطرناک دنیا دا حب الدنیا رأس كل خطیئه دا بیا دا هر گناہ بنیاد او جرړه ده قرآن حکیم کې الله فرمایي کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وی تاسو اخرت پریخې دی او دنیا ته متوجه بس نو که معمولی تکلیف در ترازی نو نه چغې جوړې کړې بیا که خپل خوب شي نو نه بیا چغې جوړې کړې که معمولی بیماری در باندې رااله نو بیا چغې جوړې کړې ولې دا شی دی خوښ دی کنه رجانه د خوښې چیز دی نو بیا ورپسې خپای او که اخرت ته خوښي او مقصد د اخرت د دنیا کړهو د دنیا په تکلیف به بیا خفګان نه کې بیا خو هغه مقصد دی کنه الله مقصد نو دنیا کې جو سیږي تجارت بم کې ګټه بم کې دکانداری بم کې او د دنیا کسب بم کې بچوله حلال نفقه بم ګټي هیڅ قسم ممنوع دي ما د ډیرو صحابه مثالونه درته درکړل لیکن الله باندې یې راو بل منځ باندې پریدو بل ذکر باندې پریدو او خپل عبادت باندې پریدو او د پیغمبر علیہ السلام مبارک تابعداری باندې پریدو او د شریعت احکام باندې پریدو او د شریعت په طریقه عمل او پاغه تل باندې پریدو او ټول زندگی به دنیا له نور کو سبا آخرت لم ورکو کنه ټول وخت سلیریش غنټه به دنیا له نور کو سلیریش غنټو کې وسال الله لم ورکو سبا دعوت الله لم ورکو سبا دلم ورکو چې مان الله راضي شي او مان خدای راضي شي او داسې عمل وکم چې مخلوق ته فائدہ ورسي نو دا یو مثال دی الله دې موږ له دعا کې د دنیا او د آخرت خیر نصیب دنیا کې چې اوسړی اوسېږي د دنیا کار بم کوي پیسې بم ګټي محنت بم کوي مشقت بم کوي دا سم نه چې سړی د دنیا کې اوسېږي او د ملنګې ژوند تیری بعض خلک یې کنه په دنیا کې دا ملنګانی او څخه بنتي دي او چا سره شپېلې پلاس کی وی او چا سره بيزو پلاس کی وی هغه غړای او شریلې جامې وی او د مانځه وخت دلته غواړي خیر غواړي کچکول وسره خلک وې دالوي سړې نه دا اړوم وی سړې نه لوی سړې به مونږ هغه تواو چې الله وتلوي سړې وای دا الله رسول وتلوي سړې وای او شریعت وتلوي سړې وای دی مونږ نه کې څنګه سړې شو نه کنه وی ملنګي اختیار کړی دا دولت یې پرېخې دی ما یې دې تلوي والے نه وای حضرت عثمان خو دولت نو پرېخې رضی الله عنه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه خو دولت نو پرېخې دولت پرېخودل خو کمال نه دی د دنیا شلیدل جامع غستل خو کمال نه دی او کچکول پلاس کې ګرځول خو کمال نه دی سوال حرام دی قطعی حرام سوال بنه کوي د مخلوق نه غوښتنه بنه کوي او دی خو کچکول پلاس ګرځي یو ځای دانې غواړي او بل ځای غنم غواړي او بل ځای کېوړه غواړي او د دې غنمو دانو د پاره کله بیزو ګډه یو کله شکر کې چغې وي یو کله شپېلې وي دا د کم ځای نه کمال شو د شریعت خلاف
دا پیغمبر علیہ السلام خلاف او دا اللہ خلاف مز نشتا او دس نشتا دی ملنگی کئی دی ملنگی کنا پا ملنگی سڑی کمال تا نرسی کہ یو سڑی غریب دے جامع نشتا پیزاری نشتا او دی وسر خدا یادی دی وسر تحجد کئی دی اللہ یادی او دا اللہ ذکر کئی او خدا تیزان نزدے کا دا خدا پر نزدے قدر مند نظمون پا اصطلاح کی عموماً چکم سڑی مالدار خانی وی دا خداینا لرے نا اگا مالدار او خان چی اگا دا اللہ عبادت کئی اگا مالدار او خان چی حلال نفقہ گٹی او پا حلال زیکی لگئی اگا خان او مالدار چی حج لزی عمری لزی جماعت کی امداد کئی غریب سر امداد کئی گاونڈی سر مدد کئی قسم دے دغا کم ملنگ چی بیلماز او بیودس او سوالگر او خیرمار دے داغا نظمکا ڈکا کا دا خدای پنی سے دا مالدار بہتر دے او اگا غریب چی دا پروزے دا رکینے لگی او شلیدل جامع چولے دا منس کئی او دس کئی او خدای رضا کئی او ذکر کئی اگا خانان چی اگوی منز او دست کئی خدای نیادی حلال حرام نپیجنی اگا یو غریب دا دے خان نظمکا ڈکا گاغا تغوار دے نو یوازی ملنگی او غریبی دام کمال نہ دے او یواز پیسہ گٹل دام کمال نہ دے گورے دولت بر دنیا بے شک گٹے یو صحابی دے حضور پاک حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دے یو قبیلے سردار دے اوس قبیلہ بے وطوے یو ذل حضور پاک مبارک لپا مخورغے نو دا دوارو جہان مبارک سردار و سر مصافحہ اکلا لاسونے و سر میلا اکلا نو چی لاسونے میلا اکل دا دے صحابی دا لاسونا سختو سوک چی کار کئی کودالا وی سسکورا وی دا لاسے لگوندے کلکی دا صحابی لاسونا سختو کلکو دا زینے کلکو نو حضور پاک مبارک پہ پیشو وی سعد ابن معاذ وی دا لاسونا خود سختی کلکتی دا والے وی دا اللہ رسول بچولا پہ محنت کوم او مزدوری کوم او نفقہ پہ گردم سسکورا پہ وام کودالا پہ وام چاری پہ راکاگم زکا سختی حضور پاک مبارک دا غاغ دوال لاسون رو چت کل او ورلے کل کرل وی دا لاسون بجنت تزی نزالنا محنت او مزدوری حراما ندا کہ اسلے کسب کئی طلب الکسب الحلال فریضۃ طلب کسب الحلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلب کسب الحلال دا حلال رزق طلب کول فریضۃ بعد الفریضہ دا دویم نمبر فرض دے ولی کہ حلال رزق نگت زان لا او بچولا روجہ بسنگونی سے وجود بلت کمزوری او بچی بلی منسنگ کئی او تبا من سنگا کے او تبا غریب سر مدد سنگاو کے او حج لبا سنگ لارشے او زکاة بسنگ ور کے او صدقہ بسنگ ور کے او جماعت بسنگ جوڑ کے او دا گاونڈی مدد بسنگاو کے دا خوالا کی جی سلیب سر پیسائی او دولتی والا نو دا مارونو مال گٹل دا نا گناہ دا نا جرم دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابوں کے مالدار او حضور پاک تم پتہ دا چی مالدار دے چکل وفات شو سمرا مالدارو چکل وفات شو نو داغا مال تقسیمے دا نو سلور بی بیانے وی نو یو بی بیے وی زپا میراس کی پورا عیسا نغوارم مال پا دے نقد مال کے لگون دے شیرا کے نقد مال کی پوٹے را کے پورا نپاسونو کے غوارم او نه په ګړو چیلو کې غواړم او نه په وخانو کې غواړم او نه په کورونو په ځمکو په باغونو په جایداد کې غواړم په نقد مال کې پوټې غوندې شی راکې نور مې جت نشتا نو اتیا زره اشرفه ولا ورکړې بلکې یو ځای کې سلور نیمه شلې زره راځي اتیا زره اشرفه یو اشرفه نن سبا د بلو پیسو د سلګونو نیم قیمت زیات دی ذکا اشرفه د سرو زرو سے کبوا نو د دین کروڑونه روپے جوړेगी کروڑونه
ده د خزی پوری سه نه د پوری سه چې د سړي څلور خزی نو د یوې پکې 22 حصہ کېږي حصہ 22 کېده نو که ده 22 حصہ نو ټول مال یې څونه شو حضرت طلحه رضی الله عنه سره څونه مالو صحابي دی دومره مالو پخوا خو دا کاغذي روپۍ نه وې ډبلې روپۍ به وې نو هغه اکثر زنګ کېدې به ابه صفا کولې نو د صفې طریقې سره جوړه کړې وه دومره نه وې چې لاس کې راوالي یا نوکران ورته کېنه یو صفې کې په میدان به یې واچولې نو اوښان او قچرې او خره به یې پې ګرځول چې د هغې په خپو دا پاکې شي او صفا شي اندازه ولګوئ څومره مال ده خدای نه دی پرېښی مال دولت ګناه نه ده خو خدای به ورسره نه پرېږدي الله به نه پرېږدي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله قرآن شریف کې الله فرمائے صفت کوي وی بیعم خدا تجارتم خده دکانداریم خدا نوکری ملازمت سړی کوي دام خده او د دنیا کار روزگارم خده خو چې الله یې نشي او که الله دی ير کو صرف دا دنیا دی واغشتا نو حب الدنیا محبت د دنیا بیا رأس کل خطیئه د هر گناہ جرړه د جرړه بنیاد دی بس دا سے محبت بنه کې چې الله پاتې شي که دنیا سره لکه دکان دی د مانزه و اخلاق ضرب بن کی جمعات ته بمنډه کې تگی به پکې نه کې دوکا بنه کې الله برضا ساتي او کنه ته پدې کې دوکم کې حرامم کې او ورکه سپک او اخلی درانه او د مانزه و اخلاصی او گاک رانه خرابیگی نو دا اغا دنیا دا چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا مینه شو دنیا سره دا آخرت پا مقابله که دا دنیا سره مینه شو دا اللہ پا مقابله که نو دا اغا دا چه وی حب الدنیا رأس کل خطیئه وی دا دنیا مینه دا هری گناه بنیاد دی بنیاد دا اغا بنیاد شو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام یو ډیر لوی بادشاہ تیر شوی دی او پیغمبرم او په دې دنیا باندې دا حکومتو یوازې په انسان نه په پیریانو حکومتو تاسو چې دیوان وته وای په دې پیریانو کې یو مضبوط قسم دی ډیر کار کوي او په لږ وخت کې ډیر کار کولی شي فاغیه باقاعده حکومتو پیریان او په انسانانو او الله والا قرآن شریف کې الله فرمایي دا سه جبه ورکړې وي چې د حیواناتو په خبروم پوهیدا او د مارغانو په خبروم پوهیدا او د میګو په خبروم پوهیدا دا ولا الله یو طاقت ورکړو او پاغه زمانہ کې چې څومره دنیا وا او څومره خلکو پټولو د پاسه حکومتو الله نے سوال کړو رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي الله دا سه بادشاہي راکې چې زمانہ پس تر قیامت پورې دا بادشاہي بل چاله ممکن نه مناسب نی ممکن نی د بل چاړو وینا یو ځل حضور پاک مبارک صحابه کرامو ته فرمایي وی بیګا یو پیری راغی وی اوره راوړو زما مخ ته ورده وی ما کلکونی وا وی ما وی د جمعات د ستن پورې تړم چې سبا دا ماشومان او خزی وته وګوره دا واړو پورې لوبیو کې وی بیا مې د خپل رور سلیمان علیہ السلام دا دعا را یاد شوا چې رب هب لی ملک لا ينبغي لاحد من بعدي چې الله دا سی بادشاہي راکړي چې بل مناسب ني نو دا هغه په پیریانو او په شیطانانو په دې بادشاہي وا نو مې کدی ځنی سم خدا زمان په د بادشاہي قائم شو الله اسلام دې مې راغی نو بیا زما ضرور د سلیمان علیہ السلام په دعا کې او پټه کمواله راته فردته خاصئا نو ذلیل مې خوشی کړه دا نه دې طالب نو دی پیریانو باندې بادشاہی وا ګوره څونه بادشاہی ده دی پیریانو به ولا کار کاو یعملون له ما یشاء من محاریب او وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات دا غټه غټه دی پیریانو به ولا کار کاو نو غټه غټه لوی لوی پینه او لوی لوی خانکونه به ولا جوړو او آباده به په جوړول آباده غټ غټ او تصویرونه به په جوړول هغه زمانہ کې تصویر سازه اجازتو چې محل به جوړ کا نو زه په دې به پاغه کې خشته خشته تصویرونه جوړ کړل او خشته خشته خپل خپل نقشې به پکې جوړ کړل یعملون له ما یشاء من محاریب
او دا غټ غټ بلډینګونه به په جوړو. دا خدای پاک دلې او بادشاہي ورکړې و، پیسې ډېره وه چې پیرې دې تابع شو بیا د څه کمې دی. بیت المقدس یې جوړاو، لګیا دي انسانان هم پکې کار کوي او پیریان هم پکې کار کوي. او پیریان بتلل په دریاب کې دننه به په غوټې واله وی د دریاب د مین نه هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي. دریاب کې دننه څو غوټې والی شي او شابه په دې غرونو ګرځي او چې کوم خشته خشته کاڼې او تیږی هغه راغونډوي چې په دې جومات کې ولګو. ښکلې ښکلې اعلی ماربل او مزیدار مزیدار سیزونه دا به پیریانو راوړل. زمونږ پښتانه وایي که نه وی پیریانو ته غزني څه دی، په یو سیکنډ کې یو ځای ته بل ځای ته رسېږي پیریان او دا ټول تعبیر. نو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې مالداري څونه شوه او بادشاہي یې څونه لویه ده. لیکن یو ځل د جهاد دپاره اسونه یې ورته راوستل، وی اسونه چې څومره دي دا حاضر کې. اسونه یې مخامخ ورته ودرېدل. نو ډیر اعلی اسونه او قیمتي مزیدار دې شورو دې د اسونو معاینه کوي، په چا لاس راکاږي، په دې غاړه باندې، د چا په ملا باندې، او ډیر زیات خوشحاله دی ورته. الله دومره اسونه دې راکړي دي، څومره اعلی قیمتي خشته مزیدار. دې کې د مانځه وخت شو او د مونځ وخت لا مونځ پاتې شو. اوہو قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا سوچو دی دا دنیا من خود دا اللہ نا غافل اکلم فطفق مسحا بالیمین ولانا وی ورشے تور راوانے دا ټول بالالوم پریدمین. گورا دنیا خوخوا پدی سنے جہاد کاؤ او دا دنیا بادشاہ دی او دا اللہ نے غختم دا دا سی تے غخت دا وی دا سی براکے چی تر قیامت پوری دا بلچانی او اللہ وی بالکل میں والا ورکلا خوچی یو منست دا غی اسونو دا وجہ پاتی جو طول اسون علال کلل طول زبح کلل علال کلل دا خیرات تے چی سمر خلقی خورے ولی اللہ نے غافل اکلم. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ دنیا بری دا اللہ نے غافل کئی. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اللہ وی دنیا میں خوخہ کردے دا وخیرت پیر کردے. اخیرت با یہ رہنا اللہ بنے رہے نو دنیا بدا ندا اسم نشتا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترور زیدے دیر لوی صحابی دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل نبی ہر پیغمبر یو خاص مددگار مرگری وی حواری وتاوی و حواری الزبیر زما خاص دوست او خاص مرگری حضرت زبیر دے. نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور زیرے او دا بی بی دا حضرت زبیر او دا حضور پاک بی بی دا خوین نیم دی حضرت عائشہ صدیقہ دا نبی علیہ السلام مبارک بی بی وا او حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت زبیر بی بی وا. نو خد دا دوار خوین دی چکل وفات شو پا بخاری کے پا جلدثانی کے اوگد حدیث تے او گران زیم دے گران دا وصیتو که خپل زوی تزوی راو مختا وی بچے پا ما قرضون دی گوری دا قرضون بخلاصے 2 لکا درہم قرضو پہ 2 لکا درہم دیر قیمتی وی دا بخلاصے وی دی اب دیرہ خدا سنور وصیتو نے مقلت نو چه اگا مالون قیمت کرل نو 2 لکا کم 6 کروڑ درہم مالی اخطا 2 لکا کم 6 کروڑ درہم چننتی اربون روپے جوڑے گی. نو مال گٹل او مال جمع کل حرام نش خدای با وسر نپرے دے اللہ نہ بغفلت نہ کے منگ دا مال اثر کرے دے خدای پرے خیر حالانکہ دا مال او دولت کدی مالم خوخین خدای و نیسا خدای تا توجہ ورکا ذکر دا مال او دولت او دا عمر و عزت خدا اللہ پہ اختیار گن. دا حضرت سلیمان علیہ السلام حضل پلارت میگی دی پاغا علاقہ کے
نو چې د دې میږو که مشره میږی ده نو هغې چغه وواله آواز یې وکړ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم اے میږیانو خپلو کورونو ته سړو کې ننوځئ لا يحتمنکم سلیمان و جنودهم لا یشعرون سلیمان او داغه لښکر روان دی چې نقپې د باندې کېږي او چخلام نه کېږي په ځان نه پوهېږي ګوره ډېر لوی په تیزۍ روان دي فتبسم ضاحکا من قولها چې کله سلیمان علیه السلام اخو د میږو په آواز پوهېده او په خبرو یې پوهېده آواز یې واورېده نو ویې خندل مسکی شو ویې خندل مسکی شو میږی له ورغی وی یو خبره درته کوم وی څومره خوراک خورئ ستا څومره رزق دی او څومره خوراک خورئ وی په کال کې یو څاڅکې اوبه ټول کال کې د څاڅکي م څه حصه او د غنم د دانې یو معمولي غوندې حصه دا د ما د ټول کال خوراک دی وی رښتیا دی وی یو رعیت ته حکم وکړي دا میږی واله یو خاص ځای کې بنده کړي چې دا تبارونه دي او دغه یو دانه یو نیمه خوراک هم ورته کېدی او یو څاڅکې اوبه هم ورته کېدی یو کال چې تیر شو هغه اوبه هم هقسې پاتې وې لږې شان کمې شوې وې او هغه د غنم دانه هم هقسې د نیمې نه زیاته پاتې وه لږه یې خوړلې وه نو میږی ځان ته حاضره کړه وی ټیک دي ویلي دي رښتیا دي ویلي دي دغه د خوراک دی وی وغواړه څه غواړه چې دله درکړم ستا چې څه خوښ ایمانه وغواړه چې درکړم وی چې زه څه غواړم نشي راکولی چې زه څه غواړم نشي راکولی وی زه در کوم څه کومه میوه دې پکار ده او کم خوراک دې پکار دی وی ښه یو شی ده نه غواړم تکړه شه راکرانه وی څه دی وی زد دی عمرا و رزقا وی عمر هم راله زیات کو روزي هم راله زیاته که دا دوه څیزونه نه غواړم زما چې کوم عمر دا راله زیات که وی دا خو مې په وس کې نه او چې زه څونه روزي خورم داسې طاقت راکه اوس یو غنم په کال کې خورم چې بیا دوه خورم درې خورم څلور خورم اوس د یو څاڅکي یو حصص ټول کال کې څکم نو چې بیا یو چاټی څکم وی دا خو مې په وس کې نه وجود کې دله تبدیلي نه شم راوستی وی هسې وی چې وغواړه چې درکم یو ځلې الله ته سوال وکړه الله ډېر لوی مال او دولت ته را کړی دی زه ستا دې ټول مخلوق له ډوډۍ کوم نشي کولی نه ما څه خو الله تا طاقت را کړی دی یو کال دپاره اجازت راوی نشي کولی وی یو میاشت له اجازت راوی نشي ورکولی وی یو هفتې له اجازت راوی نشي ورکولی یوې ورځې له خو راوی بلکل نشي کولی الله درخواست کوم یو ټیم له اجازت راکه زه ورکوم یو وخت له وی ښځه درمه فوراً پیریانو ته انسانانو ته حکم شروع چې د الله نه مې اجازت غوښتې دی او د الله مخلوق له ډوډۍ ورکوم او چې څومره شال ځمکې دي دې کې کرونده وکړې چې کوم کې غنمي غنم وکرئ او جوار پکې وکرئ مثلا هغه زمانه کې چې د خوراک څه څیزونه ګیاګانې مو کرئ سبزی مو کرئ ټماټر هر شی وکرئ میوې مو کرئ پیریان دیوان لګیا دي او الله تعالی ولا هر شی تابع کړي او هوا تابع وا هوا چې تابع شو وريځ بم در طرف پیدا کړي او باران بم در توريږي ټوله دنیا زرغونه شو او د دریاب په غاړه د الله په حکم یو لوی ځای کې دار سره جمع کړل پیریان دیوان لګیا دي انسانان هم لګیا دي رشې جوړې شوې رشې هلته حیوانانو لم خوراک ورکوي د هغې ګیاګانې هم را جمع شوې او دا پیریان دیوان په دې غرونو او په دې ځنګلو کې ګرځي او د هغې ځای نه میوې را غونډوي داسې علاقې دي چې هغه هم سم د میوو ډکې دي خو د انسان لاس ورته نه رسي لکه د افریقې او د یورپ دا ځنګلې او د غرونو دا سرونه قسم قسم میوې به یې پکې خو مونږ هغې ته نه رسېدی شو نه ورته انسان رسېدی شي دا پیریان لګیا دي د هغه ځای نه دا سیوان او مڼې او قسم قسم څیزونه دي را غونډوي او راوړي او دا ګیاګانې مروړي او دا خوراکونه دي د دریاب په غاړه د دنیا یو لوی ځای دی هغه میدانونه ډک شو هوا تابع د هغه پې د پاسه چلیږي یخه هوا چلیږي چې دا خوراکونه سخانه شي وریځ پې د پاسه ولاړه ده چې نور پې نه لګي چې هر څه جمع کړل
او د خپل خیال دا دی چې الله خو چې ته یو وخم خورا ډوډۍ نشي ورکولی مخلوق له رزق دا ما دومره مال جمع کړ چې دا ټول مخلوق ورته ونغلي په کلونو کې هم نشي خلاصولی میږي دي څونه به دې خوري کبان دي څونه به دې خوري انسانان دي څونه به دې خوري او دا ټول حیوانات را جمع کنو چې ونخلي ورته نو څونه به دې خوري او هغه زمانه کې مخلوق هم دوره نولا چې اوس څونه مخلوق دی په یو خاص علاقه کې مخلوق اوسېده دومره خور نو الله دا مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي الله سره مشوره وکړه الله دا چا نه شروع کوم وی د دریاب د حیواناتو نه مخکې شروع وی دا به څنګه راځي وی ته ول آواز ورکه زه به آواز دې ټولو ته ور ورسوم او ټول به راشي حضرت سلیمان علیہ السلام والا آواز ورکو اے د دریاب کبانو حیواناتو چې دریاب کې څومره یې ټول زما میلمانه یې د الله په حکم ټول راشه د دریاب په غاړه می قسم قسم سیزونه درته خو دي چې د چا پکې کم شیخ وخی خل روچته کې واخلې ده چې आवाज یو کې یو کبر راغی او خلی روچته کړه د دریاب یو کم او دا جامه لکه د قینچی په شانته یو سری دا رشه په یو طرف کې کېخو او بلې په بل طرف کې کېخو او چې دواړه راغونډې کړې چې سم موجودو ټوله الواق تیر کړل هر څه ختم اگایا میوه خوراکونه غوخه چې سو ټول په یو جامه کې یو کلب سره ارسه تیر کړل شوندې پیونه ورسه ختم حق دک سلیمان علیہ السلام سره د وزیرانو په تخت شاهی ناست او تماشې ته خوشاله دي چې مال خو ډېر دی او دا خو په کلونو کې نه خلاصېږي او سره د وزیرانو د نایبانو شورا ممبرانو د پارلیمنت دا ټول ورسره ناست دي چې شی ارسا غو او هغه کب او خلی وازه کړه سلیمان علیہ السلام وتویل اخو تار سره ټول خلاص کړل یو الواق سره د ارسه خلاص کړل دا دې سو کړل اکب ورتوی خمیل مت سوک دا خبره کوي چې د نشورا کوله نو دا غختم دی ولی میلمت او یو میلمه راولي او ډوډۍ وته کې دی او ډوډۍ خلاصه کی او ته ټول ډوډۍ خلاصه کړه ها ا میلمه یې درې بیزته لروسته چې د نشورا کوله نو دا خبره درته ولی کوي میلمت سوک دا خبره کوي نو خدای ته وګوره میلمم دا لوبې کوي دونه خوراک میلمه خوري میلمم څه خو بویه که نه د مکه مکرمه کې د حاجیانو ته ضیوف الرحمن وایي د الله میلمانه د الله میلمانه بس دې ځای په دې بوډونه ګولې چې ضیوف الرحمن د حاجیان چې دا د الله میلمانه دي نو د حاجیان بعضې چې هلته راشي نخرې مخرې ډېرې کوي بیا دی نشغون دی چې مونږ خو د الله میلمانه یو دا سر داسې لږ اوچت وړي مونږ خو چې د الله میلمانه یو نا کولر نو بم کله توی کی ګیلاس هم بې ځایه وغورځئ مونږ د الله میلمانه یو نو یو حاجي صاحب هغه کولر نه اوبه راغېښتې او په کمې د بر نه یې راوړو ټول کولر یې په قالین د پاسه په مکه مکرمه کې ورتوی کړ قالین یې مو لړه او ټول میدان هم لون شو خادمانو را منډې کړې نو هغه یو خادم ورته غوسه کېده چې ټول کولر د زمزم دی نیکبخته واله او ټول قالین دی مولړ او ټول ځای دی مولړ دا دی څه وکړل نو هغه بل خادم هغه یو ته وایي وی ماما د الله میلمه دی غوسه ورته مه کوه د الله میلمه دی نو زه خوا کې بل کولر ته ناست وم مې ټیک ته دی خو د الله میلمه دی بېشک د میلمه خلک لحاظ کوي خو میلمه به هم د کور به خیال ساتي که داسې خو نه ده چې یو میلمه راغی او ته وایې دا میلمه دی او میلمه د په بیټک کې د پاسه غول کوي په دری نو دا میلمه به د کوربه خیال ساتي او کوربه به د میلمه خیال ساتي نو دا میلمه ولې ظلم کوي چې غونډ کولر زمزم یې واړو او د حرم مقدس ځمکه هغه قالین ټول په اوبو باندې لتال کړ نو مې ټیک ده چې دا میلمه دی بېشک د میلمه به سړی قدر او لحاظ کوي خو میلمه خو به هم درته په بیټک کې په قالین متیازې نه کوي اخو بابا ته په قالین د پاسه لاړې نه تو ګیرې به هم خیال ساتي نو د میلمه په کوربه حق دی او د کوربه په میلمه حق دی نو سلیمان علیہ السلام هغه کم ته وایي وی هر څه د اخلاص کړل نیک بخته دا دې څه وکړل ما خو د دنیا د خلکو له به څه ورکوم وی میلمه ته څوک داسې ویل که دا ما ته چې دی ووایي
یار څه دې خلاص کړل اوس به څه کوي عقب ورته څه وایي وی چې د نشوه راکولې ولې دې غوښتم وی دا ما چې څونه وخوړل وی دا دوه نوړی راله روزانه الله راکوي دا الله څونه لوی طاقت دی څونه لوی قدرت دی انما قولنا لشيء ان نقول څنګه دی اذا اردنا ان نقول له كن فيكون ته چې غنم کرم نو زه پې ډېر ستړی شم ته چې غنم کرې ډېر پې ستړی شي ځمکه باړې نو ډیران باچې نو غنم به کرې نو بخور به کې نو ساتنه به کې نو شپږ میاشتې کم و بیش به پیو لګي نو کله د آفتونو د ګلې نه او د الله بوله تخم ورکي دا ځای کې وکړه نو د سترګې پرب کې به غنم کرلی شي او د سترګې پرب کې به زرغونم شي او د سترګې په دقه یو رب کې به لکه د غرونو غوندې غله جمع شي نو زه ستړی کېږم په کار الله نه ستړی کېږي ما له موده شته چې دا کار به په دونه موده کې کېږي الله له موده نشته نو یې دا چې یو نوړی تا راکړه دا روزانه الله دوه نوړی راکړي وی نن الله تا ته وسپارلم ستا په سوال وی نن به نار ګرځم یو نوړی مې وخوړه بله نشته نن به نار نه وګرځم کاکا نار به ګرځې لوی شعر یې ووایو نار به ګرځي نو رزق د چا په اختیار کې شو د پروردګار د الله په اختیار کې روزی رسان لوی ذات دی او لوی الله دی نو ته د دنیا دپاره الله پرېږدې دا دنیا خو د الله په لاس کې ده دنیا له به الله نه پرېږدې دنیا له الله ولې پرېږدې که دا وایه چې یاره که دا مونځ کوم او دا ذکر کوم او دا تلاوت کوم ګاک رانځي او دا اوبه خور دا اوبه مې خرابېږي نو خو دنیا دپاره د الله پرېښو که نه نو دا دنیا خو د الله په لاس کې داسې ونه کړي ډېر نو دنیا یو مثال دله درکړم یو بادشاه یو سړي ته وی زما یو باغ د ډېر ښایسته باغ و د هغه بادشاه ډېر اعلی قیمتي او د هغې باغ په هر طرف کې میوې وي د باغ 4 ګوټونه دي او 4 واړه د میوو ډک دي یو نوکر ته وی داسې وکړه چې لاړ شه اشکری واله او ماله په دې باغ کې اعلی میوه راغونډه کړه چې کومه تا ته ښکلې ښکاري او کومه خشته میوې په دې باغ کې ماله راغونډه کړه خو ګور یو خبره درته کوم چې د باغ په کوم حصه یو ځل تیر شوي دوباره به ورته نه راځي د باغ په کوم حصه چې چکر وکړ او بیا پته راته ولګېد چې وخو دلته او خشته میوه رانه پاتې شوه بیا به ورپسې نه راځي مخکې ترې راله چې کومه میوه دې خوښه شوه ماله راغونډه کړه د ښکاری کې راوړه خو واپس به نه راځي چې کومه علاقه باندې چکر و ده وی دا خو اسانه خبره وردنه ود په ښي طرف یې شروع کړه ښي طرف ته چې کوم دیوال او ګوټو نو هغې کې اعلی قسمه میوه وه دې ورته ودرېدو لاس اوچتوي چې دا میوه روشو کوم د ښکاری کې واچوم بیا وی هسې نه چې په هغه بل ګوټ کې د دې نه ښي ورېږه دا نه راشو کوم هغه بل ګوټ له نه چېرته لاړ هغه واقعي نورم مزیداره وه اعلی وه ښه نو دې ګرځي په هغه بل طرف کوشش کوي چې عالم چې بادشاه له خو ته خشته میوه راغونډه کړم بیا پړه کې سوچ کوي هسې نه په هغه ګوټ کې د دې نه ښي ځکه بادشاه خو ما ته وایي ښه میوه راوړه دا خو ښه ده خو کېدي چې یاره دې نه هم ښي ورېږه دې باغ نه نه شو کوم هغه بوټو نه شو کوم هغې له چې ورغې هغه هم ډېره اعلی میوه وه د بیا ښکاری ځان تیار که بیا و یاره بادشاه خو یې ښه میوه راوړه هسې نه په هغه بل ګوټ کې د دې نه ښي دا نه شو کوم هغې لازم چې بل ګوټ له ورغې هغه تش تورو پکې یو میوه هم نه وه اسم پکې حق دک ادرېد اوس بسپو ما ته خو بادشاه میوه راوړه او ښه میوه ما خو ښې میوې پرېښودې په دې سوچ چې دلته به ښي دلته نه به هلته ښي هلته نه به دلته ښي او بادشاه را باندې شرط هم لګولی چې په کومه باغ یو دل تېر شي دوباره به نه ورځې نو نه دې ګوټ ته واپس تللی شم څوکیداران ولاړ دي نه هغې ته تللی شم او نه دلته نو تش تور تشه ښکاری د باغ نه ووت دقه دنیا مثال دی نن ورځ په ما راله زه یم ځکه خیري سبا به عبادت کوم
نن پرېږدوه نیم اوزګار سبا به ښه ورته ځان اوزګار کړم چې سبا ورځ راشي یاره ته پرېږدوه نن سبا به د دې قضا منځونه به م راګرځوم که خیر او سبا به ښه عبادت کوم بله ورځ به کوم بله ورځ به کوم او واپس خو په دې باغ د دنیا نشي راتلی چې کومه ورځ دی واله باس داسې باغ ته به ورسې په آخره ورځ ته خو نن د سبا او سبا نه بله ورځ او د بله ورځ نه بله ورځ او د مرګ ځنکدن به د باندې راشي بیا خو واپس د دنیا باغ ته تلیم نشي او هغه وخت کې بیا عمل هم نشي کولی نو تش تور به آخرت ته ځي خو چې د باغ په ګم ګوټ دا سړی نه نوتی او د هغې نه یې میوه شکولې و نو ټیک به ارمان کو که نه کو دقه رنګې د باغ دا یو ورځ د باغ یو طرف ته پکار دی چې موږ د دې نه فایده والو موږ په دې کې الله خوشحاله کړي او موږ د آخرت دپاره تیاري وکړو دا لویه خبره ده کم مال او دولت چې خدای درکړه د هغې نه د آخرت ګټه واله الله پې خوشحاله که